اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. عن جابر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يود أهل العافية يوم القيامة حين يعطى أهل البلاء الثواب لو أن جلودهم كانت قرضت في الدنيا بالمقاريض. رواه الترمذي. مخکوم باب کې د بیمارو او پاغي باندې د صبر او پاغي د اجر بیان شروع او مخی حدیث کې راغلی نبی علیہ الصلوۃ والسلام او فرمایل چې کله یو مقام ته یو مومن نرسي په عمل باندې نو الله رب العزت سو پریشانی او جسمانی یا مالی تکلیف کې مبتلا کې بیا ولا صرف د صبر توفیق ورکي نو په هغه صبر دی هغه مقام ته ورسي کم مقام چې ولا الله مقرر کړی وي. او دی روایت کې راځي چې جابر رضی الله تعالی عنہ نے روایت ده قال جابر سے فرمائے قال رسول الله صلی الله علیہ وسلم: یود اهل العافیۃ یوم القیامت وخیبا هغه خلق د قیامت پر ورځ باندې چې هغه په امن په دنیا کې چې څوک په دنیا کې په مصیبت کې اخته وي نو هغه ته چې ثواب کول شي ثواب نو هغه به وایي چې یاره دا ثواب خو دومره زیات بهتر شی دی لو ان جلودهم كانت قرضت في الدنيا بالمقاريض. کاش که دنیا کې زمونږه سرمنې په کینچو باندې پرې شوی وي نو دا به ډېره ښه وه چې دلته پرې راته ډېر اجر او ثواب میلاو شوی. هغه څوک چې په امن وي او په مصیبت کې پې نه وي راغلی پې مصیبت بیماری پې نه وي راغلی او د عافیت ژوند نه وي نو هغوی به ډېر ارمان کوي حین یعطى اهل البلاء الثواب. په هغه وخت کې چې د مصیبتونو خلکو ته ثوابونه او اجرونه ورکېږي د قیامت پر ورځ نو دی به وایي یاره که موږ نه دا سرمنې په دنیا کې په کینچو لرې شوي وي نو ډېره به ښه وه ځکه چې نن به موږ ته هم ثواب میلاو شوی اجر به میلاو شوی. داسې ده لکه څوک دنیا کې یو نیکی نی کړي او په آخرت کې د هغې ارمان کوي خو هغه نیکي چې دی نو بنده په اختیار کې او مصیبت د بنده نه په اختیار کې دی او نه به بنده د الله نه غواړي خو چې کله پرې راشي نو په هغې به صبر کوي. نو چې څوک په امن ژوند تیر کړي او په آرام ژوند تیر کړي مکمل اړو څه تکلیف پرې را نشي نو دی به د قیامت پر ورځ باندې هغه چاته چې هغوی له الله رب العزت ثوابونه او اجرونه د مصیبتونو په سر باندې ورکوي نو دی به وایي که زموږ نه هم دا سرمنې په کینچو پرې شوې وي نو ډېره به ښه وه موږ ته به هم دا مقام میلاو شوی و موږ ته به هم دومره اجر میلاو شوی نو هلته خو ارمان به کوي خو دنیا کې دی نشي ویلی چې یا الله په ما څه مصیبت راولې او د دې اجرونو او ثوابونو تعلق پریشانۍ سره دی چې بنده څومره پورې خفه کېږي په یو خبره او هغه ورته راپېښېږي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې چې کم خفګان راغلی دی کم حالات او ابتلا پې راغلی دي هغه د نبی علیہ السلام د مقام د اوچتېدو سبب هم ګرځېدلی دی. تعلیم د امت هم دی چې امت ته تعلیم دی چې ګورئ په ما راغلی نو تاسو ولې شکایت کوئ
او دا دې څوک نه وایي چې یاره دا کم مصیبت دی ګنې دا مصیبت دی چې خامخا مال تباه شي نه دا نه ګنې دا دی خدا نه خواست سره چې اولاد مړ شي دا هم یوازې نه دی دا وایي چې ګنې د چا یو ډېره لویه خفګان او پریشانی راشي نفس چې په یو انسان باندې څه خفګان مومن باندې څه خفګان راشي او دی پې صبر وکړي یاره هغه دی دا ولې نه چې یو بل بنده د پسې لګیا وي سازش کوي او د خلاف کوششونه کوي او دی وایي چې یاره بس پرېږده وایي په دې هم الله اجر ورکوي دله یو عمل کول وي په هغې الله اجر ورکوي یو کله کله د یو څیز نه منې کېدلي په هغې هم بنده الله اجر ورکوي کتابونو یو عجیبه خبره راغستې ده وایي یو دوه کسان دي یو الله په یو مچ باندې جهنم ته بوته او بل الله په یو مچ باندې جنت ته بوته وایي دوه کسان روانو په لاره نو هلته کې د هندوانو یو بوتو نو خلک لګیاو په هغې نظر کېښودو نو دا یو ټوکي غوندې و او داسې و چې پروا به یې نه ساتله چې ګینې دا زه ګناه کوم نو یو مچ یې مړ کوي دا یاره وي نور دی څه کوي دا بوت خو دا مچ والا ډېر دی دی مې پې نظر ومنو دا مې نیاز که ورته دا مې ورته منښته کړه او یا دا مې وله ورکړه بس دا دله ډېر دی ټوکه یې وکړه خو داسې غوندې وکړه چې لکه هغه کار یې خو وکړه په بوت یې مچ وغورځو بل ته وی ته هم یو مچ مړ که هغه وی نه زمانې توبه الله دې ما د داسې حال نه وساتي یو خدا بوت دی او بل نظر او نیاز په غیر الله باندې اسې ومهو ناجایز دا خو مچ دی که د مچ وزر شي نو ومهو نه یې غورځوم پې بیا دواړه یو بزرګ ولیدل او هغه بزرګ ته د نور حال علم نو تپوس یې وکړم هغه وی چې او چا ووی چې او په دې مندر کې مونږ هغه لیدلي وی ښه هغه یو صاحب چې انکار کړو نو هغه ما په جنت کې ولیدو او یو باره کې فرشتو وي چې دی د یو مچ په وجه جهنم ته راغلی نو دی یو خو مچ وغورځو په هغې جهنم ته لړ دا بل په څه باندې جنت ته لړ د یو منکر او د ناکاره کار نه انکار وکړو دغه شان پریشانی او ابتلا هم ده بنده وایي یاره ما خو دله جواب ورنه کړو نو په دې به تعالی الله اجر درکوي چې د بل بدو ردو په جواب کې د بد ردې ونه وي حدیث کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرماو او ابو بکر صاحب رضی الله تعالی عنہ سره یو سړي خبرې شروع کړې او تکرار او تیزی وکړه نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته کتل هغې سړي هغه هم مسلمان خو تیزی کوله هغه ابو بکر صاحب ته ډېرې سپکې سپورې ووایي لکه خلک عزیزان یو بل سره کله کله ډېر تیز شي نو چې هغه به څومره پورې تیزي کوله نبی حضرت ابوبکر صدیق صاحب غلی ناستو د ادب د وجې چې نبی علیه صلات وسلام ناست دی ګنې دله به ما جواب ورکړو نو چې هغه به څه خبره کوله نو نبی علیه السلام به خاندل مسکې کېده به چې ډېر وخت تیر شو نو ابوبکر صاحب صبر تمام شو نو ورته وی چې لکه چپ شه چې هغه به سوي نه ابوبکر صاحب ورته وی نه د دې خبرې جواب دار دا ته داسې ابوبکر صاحب په قهر شو نو جواب ولا ورک پس چې څنګه جواب ورک نبی علیہ الصلوۃ والسلام یکدم سنجیده شو یا خاندل او یا سنجیده شو او داسې معلومېدل لکه د ابوبکر صاحب په خبره خپه شو دا هغه نه پاسې ابوبکر صاحب هغه سړی په ځای پرېښودو او لړ نبی علیہ السلام ته وی یا رسول الله زه خو خطا شوی یم خو لږ ما خبر کړئ چې دا تاسو خاندل هغه وخت کې چې ما جواب نه ورکول او هغه بدې ردوي نه تاسو خاندل خو چې ما جواب ورکړ تاسو خفه هم شوئ په هم سیدئ نو دا څه وجه کېدی شي نبي علیه السلام وفرمایل ابوبکر تپوس به دې کړو که نه چې ولې خاندې ستا چې ته یې سړي سره جنګ و د دې سړي تا سره او د تا ته کله بدې ردوي نو په هغه وخت کې ما وکتل الله ما ته وښول
ستا د خوا یو دوه فرشتو جنگونه کول د سره په جنگ وي نو چې څنګه به دې سړي وي ابوبکر صاحب ته چې تا ته مې ووایي چې ته داسې فرشتو به دواړو اشارې وکړي دی داسې نه دی کمبخته ته داسې جواب به ستا په دې فرشتو ورکو ما وی ګوره ابوبکر څومره خوش قسمته دی خوله نه کولی وایي جنګ ولا فرشتې کوي اړم دی نو چې تا کله د هغې جواب ورکړو او تا هم ورته هغه شان الفاظ ووي څه چې درته هغه وي د هغې جواب دې په الفاظو بدو سره ورکړو نو هغه فرشتو یو بل ته وکتل او وی بس ابوبکر خپل ځان په خپله خلاصولی شي او د خپل ځان په خپله ګټه کولی شي راځئ چې ځو نو هغه فرشتې ستا خوانه لړې نو وی دا ما چې خاندل د فرشتو په هغه جنګونو مې خاندل چې د سره جنګ کو او دا چې خفه شوم نو ما چې ابوبکر ته څه مه وایه ستا په سر لګیا دي فرشتې جنګ کوي که یا رسول الله که ما ته دا پته وه چې دا فرشتې زما په خوا زما د سر او زما په ګټه لګیا دي جنګ کوي نو زما څه کار چې دله مې جواب ورکو یعنی دومره لوی اجر دی دکه شان چې په چا څه مصیبت راشي هغه له خو اجر دی خو که څوک په یو مؤمن خفه کې ګورې دا واورئ یو د مؤمن د هغې انتقام په خپله وانغوستو الله به دله د دې اجر ورکوي هغه خفګان که معمولي غوندې خفګان ولې نه خو چې مؤمن پې خفه شي خلکو له څومره زړونه خفه کوي څومره زړونه خفه کېږي او د هغه دا خیالي داسې چېرته خیر دی دغه خو نه دی دی خو هم زما په شان دی هغه د خدای وماره که هر رنګه که هغه موسکی او که نه کوي خو چړه دې ولې ازار کو هغه له به الله د هغې اجر وکړي تا دې په لمونځ وکړو او پله دې هغه ته بدره دې ووایي بس دې پله چې تا لږ مسکم اجر دی کېدی شي الله رب العزت هغه له په هغه صبر هغه اجر ورکړی الله خو کریم بادشاه دی ډېر ځان ساتل پکار دي او هر انسان باندې څه نه څه خفګان وي داسې څوک نشي کېدی چې د خفګان نه بالکل مکمل هغه خالی وي دا بادشاهان شو دا مالداران شو هغوی خو خود داسې وي اوس دکه شان هم څوک دغه شان بېغمه نشته درې دنیا کسے بېغم نه باشد اگر باشد بنی آدم نه باشد دنیا کې څوک بېغمه نشته کوي نو بنی آدم بني آیا مطلب دا دی اگر باشد بنی آدم نه باشد کوي څوک به وي خو بنی آدم به کم از کم بېغمه نه وي ځکه د سره حس دی د سره شعور دی د سره حالات پې راځي او چې څومره پې خوشحالی راځي خوشحالو سره تړلي ورسره غمونه دي واده یې وکړو دا خوشحالي ده بیماري ورپسې خفګان دی بچی خوشحالي ده د بچی هغه خیال ساتل او تربیت کول هغه یو لویه پریشاني شي لویېدلې خوشحالي ده ناکامه کېدلې خفګان دی دکه شان پیسې ګټل چې دی نو دا خوشحالي ده خو دکه شان اوپره په لاس باندې پرتې او دې مارې ختمېدل دا یو خفګان دی څوک د خفګان نه بېغمه دی څوک د خفګان نه چې دی نو هغه اخلاص دی څوک یې وایي څوک یې نه وایي یو بزرګو هغه ته خپلې وینځې ووي چې صاحبه ما خو د ډېرو لوی لوی بزرګانو نه اورېدلي دي چې په لویو خلکو باندې ډېر لوی لوی مصیبتونه راغلي نو خفه کېږئ مه خو ستا په ولایت کې خو زما شک دی په تا خو اړو څه خفګان نه دی راغلی هر وخت ته خاندې او هر وخت ته خوشحاله د هغه وینځې خیال هم غلط داسې ضروري خو نه ده که سړی په عافیت کې نو د دې هم لوی اجر دی چې هغه په هغې کې د الله عبادت کوي او خو د الله ولي خو د هغې په خیال په ده باندې اړو څه بیماري نه ورغلی د هغې وایي چې ګوره تا باندې اړو څه خفګان او بیماري راغلی نه بس چې دا یې ووایي نو هغه ورته وایي یاره پرېږده و دا خبرې زه زبرګي څه کوم خو چې الله مې وبخي وی نه صاحبه خلکو کې خو د ډېر لوی دغه دی او بل دا چې د اولیاو په ډله کې ما ته به نن دا راز وایي چې تا د الله نه غوښتې داسې ده چې په تا څه مصیبت نه دی راغلی او که نه الله رب العزت په تا باندې مصیبت راولي نه هغه اجر درله نه درکوي هغه یو سوړه سویلی وکړه وی چې د کمې خبرې ضرورت نه هغه خامخا ته تپوس کې ته اوس ما نه پرېږدي ستا ما سره څومره وخت شوي 20 کاله
ته زما د یو بیماری نه خبرې وې نه شای ورته ښکاره کړه لمنې دې ځای ته کړه ویې وګوره په شا باندې په ملا باندې یو لمبه دانه وه او هغې داسې وه لکه طبخې او چې زور یې وله ورکړه نو هغه پوست شوی او په هغې کې چینجم وي 20 کاله وشو بس دکه بلاب زما په ملا پرته ده وی تا باندې خو د دې اثر نشته وی نه د دې اثر ظاهرول ما ته لوی ګناه ښکاري دا داسې کله که زه الله رب العزت په یو امر باندې شکایت کوم چې خدای تا په ما باندې دومره لوی مصیبت راوسته دی زه هر وخت وایم چې الله ماله صبر هم راکړي خو چې څوک زما د دې حال نه خبر نشي خو نن تا نه پرېښودم او ستا پړه کې یو بدګماني راتله نو ما وی هسې نه چې ته ګناهګاره شي هسې نه چې بل چا ته ووایې چې یاره دا لا څه شی دی نو ته به ګناهګارېږې ما ته د ګناه نه بچ کولې خو خدای ته وګوره زما دا خبره بل چا ته مه کوه ډېر لوی لوی مصیبتونه راغلي په لوی لوی خلق د نبي علیه الصلاۃ والسلام نه لویه هستي څوک کېدی شي د طائف په میدان کې تنې تنها ولاړ دی په یو چوک کې او چې هلته کې اوس بنده ودرېږي نو هر طرف ته اذانونه دي بانګونه دي هغه وخت د نبي علیه السلام د ملاتړ دپاره هم څوک نو زید بن حارثه وی یا رسول الله چرته به شپه به چرته کو وی زید د الله لوی ملک ته چرته به ورشو یا رسول الله سحر به سکو وی مکه معظمه ته بوزونو وی الته به چرته ولته خور سوکشته نه دالته نو موږ یو ځل راوتی او هغه مونږه خوشاله شو چې موږ راووتو هغه مونږ نه پرېږدي نبی علیہ السلام به یو کس پسې سوال جواب کو مال لږ ځای راکې په خپل کلي کې د نسک خاندان لوی حیثیت لوی خو الله په یو داسې حال راوستو چې د نبی علیہ السلام مقام اوچتی نو د طائف خلکو هم او د مکې خلکو هم انکار وکړو یو سړي وي زره ځینې خیر دی زامن ورپسې ولېږل وی راځي دی ورته وایي چې راځه اوه کافر هغه ورې یو څو ورځې پناه ورکړه په بدر کې هغه ونیولی شو هغه کافر نبی علیہ السلام لراغ نبی علیہ السلام سترګو کې اوښکې راغلې که ستاسو خوښی دی به پرېږدو وی ولې وی دوم لویه کړې ده نو ما یو وخت کې ځای راکړی دی بس هغه چې هغه خوښ نو مسلمان شه بیا مطلب دا دی چې په هغې دومره حالات راغلي دي ګټو باندې ویشتي دي هغه ځای مونږ لیدلی دی چې کوم ځای کې نبي علیه السلام هغې هلکانو د هغې قوم هغې په ګټو باندې ویشتو په پاڼو مبارکو کې وینې راتلې او دغه الفاظ هم دي نبی علیه السلام یې مه کوئ داسې حضرت جبریل غوندې مقربه فرشته چې د زړه او د سینې نه خالي دي هغې دغه څیزونه نه لري هغې زمونږ په شان نه دي چې زړه به وي او زمونږ په شان به اعضا وي خفه کېږي به چاته به غوسه کېږي هغې د الله امر ته قاتل دي الله فرمایي یفعلون ما یؤمرون څه چې ورته امر وشي هغه کار کوي هغه فرشته هم قهرجنه شوه چې دا دوی څه کوي د آخرې زمانې په آخري پیغمبر باندې داسې قسمه گزارونه وی یا رسول الله ملک الجبال لملک الجبال ما سره یو ملک الجبال فرشته ده د دې غرونو ټول تصرفات الله رب العزت هغې له ورکړي دي هغه ماله الله راکړه ما راوستې ده ځان سره ووایئ چې آو بس د دې طائف دا غرونه د طائف غرونه موږ لیدلي دي ډېر دنګ دنګ دي نور غرونه چې دي نو هم دي خو نه دا غرونه هم ډېر دنګ دنګ دي وی دا غرونه به یو بل لره اخلاص کړي او دی به یې پکې منځ کې چکني کړي داسې فرشته ده چې یو بنده ته به معلوج الوزول ګران وي او دی د الله دومره طاقت ورکړی دی چې غر الوزول ورته آسان را اوچتې کړي نبي علیه السلام وفرمایل نه 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 دي کوي داسې یا رسول الله تاسو حکم وکئ نبی علیه الصلاۃ والسلام وی الله وی الله وی چې تپوس دی وکړه چې کوئ چې آو نو بس دی به چک نشي وی زه دعا کوم وی یا الله دا چې کم قوم زما مخالفت کوي او کم ما په کاڼو باندې ولي دی مه هلاکو کېدای شي د دی په نسل کې زما د دین خادمان پیدا شي او څوک پکې دین قبول کړي هلته یو عرب راغی طائف ته ما ته وی تاسو څه کوئ ما دلته راغلي دا ځایونه مو کتل
وستاسو پښتانه او پاکستانیان او بعضې حاجیان راشي نو دلته بیا ډېرې غلطې خبرې کوي. ما څه وایي وی هغه وایي چې ګوره دا هغه خلک دي که نه دلته چې پاتې کېږي دی نبي علیه السلام په ګډ ویشتل دا زمونږ دپاره وي څومره د دغه خبره ده مونږ خو نه دي کړي. ما ورته وی ګوره ستاسو مازغه کار نه کوي. ولې ما ته ورته نشي ویلی وي څه ما ته ورته ووایي چې مونږ هغه خلک یو چې نبي علیه السلام د الله نه غوښتي یو. مونږ د هغه خلکو اولاد یو چې نبي علیه السلام الله نه وغوښته وي الله د دوی په اولاد کې پیدا کړه. ما ته مسلمان یې که نه وي الحمدلله ما ته د نبي علیه السلام د دعا په برکت مسلمان یې چې پلار نیکه او خاندان یې درله نه دي تباه کړي الله نمایندندار تاسو مسلمانان یې. ما ته وایي انت شیخ وایي ته جوړه عالم یې. ما ولې وی دا خبره خو ما ته اړو د روسه پورې ذهن ته نه راتلوي. جزاک الله احسن الجزا حیاکم الله ډېرې دعاګانې ما ورته ځان د خلاصي لپاره ما چې دی مونږ لږ د ځایونو کتو ته پرېږدي. دومره لوی مصیبتونه راغلي دي په هغې نبي علیه الصلاة والسلام دعا د دې کړې ده چې الله دی له اولاد ورکړي چې هغوی مسلمانان شي. نو په مصیبت باندې صبر او په خپل حال باندې شکر دا د مؤمن شان دی دا د مؤمن طریقه. نبی علیه السلام وفرمایل هلته به بیا ارمان کوي هغه څوک چې دلته وایي خدایه په ما بالکل څه تکلیف نه برداشت کوي او نه پرې راځي نو دی به بیا هلته وایي کاش که دا مې کړی وی که دا وی که زما نه سرمنې کټ شوی وی نو څومره به ښه وه. خو یاد ساتئ څو ځله هر حدیث پسې ځکه دا عوام چې په دې دنیا به نه د الله نه مصیبت غواړو نه به تې بیماري غواړو نه به تې په هغې اجر غواړو د مصیبت نه مخکې چې صبر ته ضرورت نشته نو ولې موږ د الله نه صبر وغواړو به څه د عافیت ژوند به غواړو د عافیت ژوند. حدیث کې راځي چې مرکونډه د مؤمن ماته شي که نه په دې وله هم الله اجر ورکوي په هر څه الله اجر ورکوي. یاره داسې به وو چې په کور کې دی په یو خبره خاموشي اختیار کړي که نه کور والی ډېر څه ووایي دی غلی شي نو د ښځې په دې خبرو باندې هم الله اجر ورکوي دله هغې له نه دله به ورکوي. او زنانو له پکار دي چې د سړو په خبرو باندې صبر وکړي د هغې خو بیا ډېر لوی اجر دی. هغوی ته خو غریبانانو ته بیا هم خو چې دا نه چې هغوی هم صبر کوي نو بنده کوشش کوي چې خاموشي دا څومره مصیبتونه دا کورونه چې روانېږي د څه نه د جواب نه یو وای دا بل وای دا ښه د خاوند دکې جواب د یو بل نه لرې کړل جدا یې کړل. د طلاق دا شرحه به په غیر مسلمو کې په یهودو نصاراو کې ډېره اوس په مسلمانانو کې ډېره او په معمولی خبره باندې دکې خبرې ته ګرځي. مخکې به چاکول د دې نه به ټوکې جوړ کړی اوس خلک داسې شو بې اعتباره شو زمانه داسې راله چې خلک اوس په یو بل باندې بس ښه دا ده چې بنده ډېر خاموشه وي. ما تاسو ته ویلي وو معلمن یو بابا راته وی یاره زمونږ کور کې سبله مسلې دي وی جنګونه یې جګړې ما خامه ستاسو کور کې مخامخ مې کټ شته برانډه کې ویاو هغه ویږي وای به چې د هغې لاندې چا څه خښ کړي ما دا کټ لرکه وی ښه او خو مورید دی اوس هم وینم راځي بابا دی کټ به یې لر کړی سوره دې پس راته وایي صاحبه تا هغه کټ کې څه ما پرېږده یاره وی نه که نه خیر شوی دی وی دا څه چلو ما ته به پکې ناست وي ټوله ورځ نو ما ټوله ورځ به ته ناست وي دا دې څه وکړل دا چېرته لاړم ما ټوله ورځ دا وی دا خلک اوس ویم هغه مسلې شته ما خدای ته اخلاص کړي سړی دا څه کوي نو چې نه دی کور ته ډېر نوش نشته کور ته ډېر مزه چې بالکل داسې ستړي شئ چې ورشئ چې هېڅوک ویښ نه وي نو ورشئ بس دا موږ ډېر د وخته موږ دا تاسو څه جوړ کړي دي دومره د وخته کوی چې کوم اعلان وکړي هغه بیا خپله نه دا څه مصیبت جوړ کړی دی بس دې مارې را مخکې کوی موږ خو ناوخته کوي چې څوک ځي هغه یې خواسي هم ځي خو موږ خو به ناست یو که نه دعا وکړئ الله تعالی دې الله خیر ورکړي انشاءالله مشکلات حل پریشانۍ ختم کورونو کې الله تعالی اتفاق اتحاد نصیب کړي د عزت ژوند د ټولو نصیب کړي ذلت او رسوایۍ نه موږ بچ کړي الله که د چا بچي دي هغه یې وموهه یا الله تابعدار کړي او که د چا مشران دي یا الله تعالی د هغوی هم د عزت ژوند نصیب کړي نارینه او زنانه په دین باندې یا الله تعالی مستقیم ولري شریعت باندې مو استقامت نصیب کړي صلی الله تعالی